بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو ته علمین ایجوکیشن سیستم عمرزو حاجی آباد شریف نه مخاطب یم. الحمدلله دا ستاسو دپاره هم ډېره د خوشحالۍ خبره ده او زما دپاره هم. ډېرو دوستانو به دا تمنا او دا ارزو کوله چیرې تاسو په جامعه کې جامعه امینیه قادریه کې دیني علوم خو شته دی، خو مونږ وایو چې دلته د عصري علومو هم یو انتظام وشي. الحمدلله زه دا په فخر سره وایم او به طور تحدیث نعمت وایم چې مونږ یو داسې اداره د هغې دپاره کوشش وکړو. زما یقین دی چې په چاپیر چم کې به دومره خواري چا د سکول د ماشومانو او د مدرسې د ماشومانو دپاره نه کړې، کومه چې مونږ دلته کې خواري وکړه او هر یو عصري تقاضې مطابق چې څه قسمه سهولیات دي هغه م ورله مکمل کړه. نو کوم چې د چاپیر چم خلک دي هغې ته وایم چې د دې موقع نه فایده واخلئ او امید د ربه دی چې کوم معیار مونږ دلته کې ساتلی دی او انشاءالله کوم د معیاري تعلیم زمونږ ارادې دي نو الله کریم به په دې کې مونږ لازم تر کامیابی راکوي او ستاسو د بچو دپاره به په دې چاپیر چم کې انشاءالله د داسې ادارې د دې ثاني به نه وي، دا به اپنی مثال آپ وي انشاءالله تعالی. خلک چې هغه بهر اوسیږي او د هغې زړه دا وي چې عصري تعلیم خو کوي خو هغې زړه کې دا وي چې زما دا بچې ورسره څه نه څه دیني علوم هم زده کړي، نو هغې دپاره هم الحمدلله په لومړني ځل باندې په دې علاقه کې یو داسې اداره چې په هغې کې د هاسټل هم بهترین انتظام دی. ستاسو بچو دپاره به انشاءالله تعالی بهترین رهایش، بهترین خوراک، د هغې د صحت خیال ساتل، د هغې د سکیورټي خیال ساتل او د هغې چې کوم د سکول نه علاوه کوم ټایم دی په هغې کې هغې ته د حفظ القرآن او د علم د زده کړې دپاره بهترین اساتذه کرامو مهیا کېدل دا زمونږ په فرایضو کې دي او انشاءالله امید د ربه دی چې تاسو چې کوم بچې راولی نو تاسو به په دې خپله فیصله باندې انتهایی خوشحاله یې. نو راځئ د دې عظیم موقع نه فایده واخلئ او کم از کم هغه والدین چې هغې سره د بچو فکر وي نو زه ورته وایم چې یو ورځ راشئ ویزټ وکړئ د دې ځای. امید د ربه دی چې انشاءالله ستاسو به دا پرسکون پرفضا ماحول خوښ هم شي او چې کوم تعلیمي ماحول موږ دې ته ورکوو نو زما امید دی انشاءالله چې تاسو به مطمئن هم یې او د خپلو بچو د یو روښانه سباون او د یو روښانه مستقبل دپاره به انشاءالله تاسو پر امید شئ چې موږ بچي داسې ځای ته ورکړل چې دا به الله کریم جل جلاله د دې قوم دپاره یو روښانه مستقبل ګرځوي.